السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مازیګر منځونه شوي او جماعتي ته وخت نږدې دی. اول خو ته درخواست کوم چې د روژه ماتي دعاګانو کې ما هم یاد وساتئ، ضروري، ځکه چې ډېر ګناهګار خطاکار یم او څه پته ده د چا دعا راته ولګي چې الله جل شانه دنیا او آخرت ښه کړي. او یو درې خبرې تاسو سره شیر کول غواړم. د دې اهتمام انشاءالله مونږ تاسو کوو. نو دا روژه به مونږ نه تنګوي او نه به راباندې اوږدېږي. مونږ سره به الهي طاقت وي. په ټوله روژه کې ټوله ورځ به مونږ سره الهي روحاني طاقت وي. نو بیا روژه نفس زمونږ په روژه باندې په مونږ باندې نشي غالب کېدی او روژه به مونږ ته اسان وي. لومبې حکمت عملي دا ده چې د ماښام جمع مونږ نه لاړه نشي. د ماښام مونځ اکثر د روژه ماتي د وجې مونږ کورونو کې کوو، نو چې د ماښام جمع مونږ نه لاړه نشي. دې دپاره به څه چل کوو؟ که روژه ماتي مونږ په کور کې کوو نو بیا خامخا جومات رانه لرې وي نو جمع به رانه ځي. چاته چې جوماتونه نږدې وي او اسانه یې ورته خو زه بهرحال هغه بیا هم مسجد ته تللی شي. نو دې دپاره دا حکمت عملي ده چې ځان سره مختصر خوراک، افطار پاټیانې نه کوو جوماتونو کې، مختصر خوراک ځان سره دومره والو چې یو ملګری یو روژهدار را سره بل هم یو کجوره خوړی شي، یو دوه درې کجورې، لږ شربت او مجک کې مختصر څه چې د غریبۍ څه چې وس کېږي او نور چې یا نیمه روټۍ یا لږ شان سالنه. او مسجد کې روژه ماتي نه یو 15-20 منټ وخت کې دعاګانې مو کو او روژه مسجد کې ماته کو. ماښام مونځ وکړو، فرض وکړو، ورسره سنت وکړو، که نه سنت کور ته راوړو او جمع وکړو، کور ته راشو. نو انشاءالله زمونږ په روژه کې به ډېر لوی برکت وي. دویمه خبره، تراویح اهتمام سره کوو. تراویح بعضې ملګري روژه نیسي خو تراویح نه کوي. نو د تراویح اهتمام کوو، په جومات کې کوو جمع سره. ټیک شوه که نه؟ نو مونږ ته به روژه نه اوږدېږي، روژه به مونږ تنګوي نه. صحیح ده که نه؟ او دریم نمبر، د شپې اوده کېږو تراویح نه بعد خوب کوو ښه برابر، او د سحر جمع چې رانه لاړه نشي. د سحر جمع سره مونږ شروع کړو. نو انشاءالله دا درې خبرې د ماښام مونځ چې جمع رانه لاړه نشي او تراویح رانه د جمع نه پاتې نشي او د سحر جمع رانه پاتې نشي. بیا تاسو وګورئ انشاءالله په روژه کې به زمونږ یو ډېر زبردست روحانیت، نورانیت او طاقت راشي. بیا هیڅ مجال به زمونږ د نفس نه وي چې مونږ ته روژه اوږده شي یا داسې نور هم ډېرې خبرې دي، خو دا درې بنیادي خبرې درته مې وکړې. دا درې بنیادي، دا زمونږ نه دی کې غفلت کېږي، بلکې د عامو خلکو نه نه بلکې د خواصو نه دی کې غفلت کېږي. بیا روژه چې دی نو روژه کې هغه نورانیت او روحانیت نی. نمبر 1 د ماښام جمع قضا کېږي مونږ نه، دویم د تراویح اهتمام نه کېږي او دریم د سحر د جمع اهتمام نه کېږي. نو مونږ ته روژه چې دی نو ډېره پیکه پیکه وي او د روژې اثرات نه وي، غصه راځي او مطلب دا دی چې روژه راباندې اوږده تېرېږي. نو دې درو خبرو انشاءالله اهتمام وکړئ او ما هم دعاګانو کې یاد ساتئ. جزاکم الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.